السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مسلمانانو، څنګه چې ما یو ویډیو کړه د رحمت زاده رحماني په ډوپوک او په دروغو باندې، نو په دغه ویډیو کې دا خبرم کړې وه چې 15,000 روپۍ ما له هغه ډاکټر راکړي او ډېر ښه سړی و چې په دې به تاسو ځان په لاره باندې چې کوم دی څه وخوري کنه پینه به وکوي. دغه اوس ما له 15,000 روپو کې 1 روپۍ هم رانه کړه. نو آیا په دې 15,000 روپو کې زما 2,500 روپۍ چې کوم دی هغه حق کېږي که نه؟ ځکه چې عمرې له خو ما دا روان وو او دا یې ما دې له راکړی وو چې ده ته ویل چې تاسو دواړو پرې خوراک او هر څه وکئ. نو اوس په دې 15,000 کې 2,000 زما حق دی که نه دی؟ یو دا سوال زما په دې باندې دی. بله خبره داسې ده چې دا بل کلیف تاسو واورئ. په دې کلیف کې چې د څه ویلي دي زه بیا مختصرې خبرې کوم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. مفتی صاحب تاسو چې بیګا په کم وخت کې کال کړی و، زه ډېر ناوخته راورسېدم، تقریبا د شپې 10:30 بجې وې او په لار باندې لکه دا وه چې هغه د ارام دوايانې مې انجکشن وې هغه ما کړی وې، نو ویده وم. بیا چې مې وکتل ډېر خفه م شوم چې هلکه دا خو دې سړي. نو بیا زما دغه ما ته وویل ورور مې چې یاره ما دغه وکړو، نمبر مې پسې مصروف کړو، ما یې ښه پاتې شوه د تلو خبره. نو مفتي صاحب چې څنګه انشاءالله کار برابر شي، د هغه ځای نه سیسټم صحیح شي، نو زمونږ تله خو یقیني دي، دې کې خو شک شبهات نشته. صرف دغه د بیمارۍ عذر و هغه هم بس تقریبا کمپلیټ شوی دی، ځکه چې نن الحمدلله زما 2مه ورځ ده او زه صحت یاب یم. د هغه دغه نه بعد بس دومره ده چې دوايانې خوړل دي، 72 غنټو پورې آرام دی، هغه هم ختم شو، تقریبا د سبا پورې ختمیږي. د سبا نه مونږ ته اجازت دی چې بھائی کم طرف ته هم تاسو ځل غواړئ نو ځئ، چې څه کول غواړئ هغه کوئ. په دې وجه خو ما په ځان باندې سره ورځ جوړه کړه چې بھائی مسله دغه شي. نو اوس اخوا چې کوم دی نو زمونږ په وس کې دا کار نه دی، که بین الاقوامي سطح باندې دا شی داسې بند پاتې شو، نو خو بیا ته به مینې او زه به مینم او ستا دا حضرات به مینې او دا ټول خلک به ویني، او چې بحال شو نو انشاءالله الرحمن چې بیا به که خیر و ژوند و زمونږ دغه کېږي. او لکه هغوی خو دا خبره کوي چې یاره د دې هفته د 21 تاریخ نه ټایم ورکړی، نو هغه هفته داسې ده چې ځوانه دغه د 31 تاریخه پورې ټایم دی. ما ښه صحیح معلومات کړي، د دې نه مخکې دا نه کولاوي. نو ګوره صاحبه که دا فرض کو کولاو نه شو، نو څنګه چې مخکې ما ورته خبره کړې وه د 15 جنورۍ پورې به مونږ ته خپل شی هغه واپس شي. که کولاو شو نو بس یاره بیا به ټوله دنیا ویني، نو اخوا دېخوا پکې نشته. ښه په دې ته مطمئن اوسه. پاتې شوه د کور د تلو خبره، نو لاړ شه چکر ولګوه، سبا د جمعې لمونځ وکړه او بیا لاړ شه. که چېرته اچانکي دا شی نه کولاو شي نو په دې کې به صرف او زما او ستا بیا 24 ګنټې ښه بیا به پکې اخوا دېخوا ټایم نه چې یاره دا ورېږه په پلانۍ ورځ یې کوو، په ډینګره یې کوو. د سبا نه اخوا چې دا هر قدم دا سیسټم برابر شو انشاءالله چې زمونږ بیا دغه یو چې سیسټم د هغه ځای نه کولاو شوی، نو ما او تا خو که ډېر هم ځان مړ کړو نو هماغه ځای ته نشو رسېدی. محترمو، تاسو د دې حافظ رحمت زاده دا خبرې واورېدلې. دې په دې کلیپ کې یو څو خبرې کړي دي چې زه خو بیمار وم اوس صحت یاب شوم او دغه رنګې چې کوم دی زړه اخوا دېخوا مه کوه او په زړه کې سپیکر مه راوله، او چې دنیا ځي چې رحمت زاده او محمد ریاض به هم ځي، او که دنیا نه ځي چې دا خلک به یې ویني چې مونږ به هم نه ځو. او دغه رنګې چې دا مخکې ورځ کې چونکې یو هفتې نه لسو دفاره حکومت چې کوم دی هغه پلیټونه بند کړي وو، نو ده وویله چې بس دغه څنګه آزاد شي زما او ستا په منځ کې به صرف 24 ګنټې، یعنې یو ورځ به بس په هغې کې به بیا اخوا دېخوانۍ ډارېږ وځو. نو د هغې نه پس خو ورور چې کوم دی څومره وخوشو. اوس به ته یې حساب وکړه، خبره خو میاشت لاړه او ستا پته ونه لګېدله، پیسه دې پوه نه شو. نو دا یقینا انتهایي ډوپوک، انتهایي دروغ، د منافقت نه چې کوم دی تا ډېر زیات کار اخیستی دی. د عبدالله ابن ابی بن سلول منافق چې کوم دی ریکارډ نږدې کړی دی چې ته یې مات کړې، نو
داسې کار د یو عالم سره او د قاري صاحب سره او د حافظ سره لکه څنګه چې ده وکړه نو مسلمانانو تاسو د وړاندې دا خبرې دي چې دراسه څه وکړه او څه ونه کړه بس فیصله چې کوم دی نور په تاسو باندې ده او د ده خبرې تاسو اورېدلي او تاسو د دغې نه چې کوم دی په خپل اندازه والئ الله رب عزت دې موږ د داسې منافقت نه او د دروغو نه او د ډوپوګ نه او د مسلمان د دل ازاري نه وساتي وما علینا الا البلاغ